نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزود من الدنيا فإنك راحل وتزود من الدنيا فإنك راحل وبادر فإن الموت لا شك نازل. أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. أرى الدنيا ستعذر بانطلاقي أرى الدنيا ستعذر بانطلاقي مشمرة على قدم وساقي. ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيا وهو في الصبح راكب. فلا الدنيا بباقية لحي فلا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. كل من عليها فان. قل دور الشريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ټیم کم دی زمین ته د پاسه یو بجه ده، نیمه ګنټه ستاسو ټیم شو. خپل غړو ته ګورئ. په دې نیمه ګنټه کې به یو اهم مضامین د الله پاک د غیبي خزانو نه زما عزتمندو چې الله پاک وغواړي نو زما د ګناهګارې سینې ته به الله پاک منتقلې کړي او زما د ګناهګارې سینې نه به الله پاک ستاسو مبارکو سینو ته الحمدلله د اهم مضامین د الله او د الله د رسول د خپل د مشرانو د بزرګانو دا به الله پاک ستاسو مبارکو سینو ته رامنتقل کړي. خو زما عزتمندو داسې کار به وکړئ چې په هغې باندې به عمل وکړئ. او اصل شی چې دی د معلوماتو نه وروستو عمل دی. په فرایضو باندې عمل کول فرض دي، په واجباتو باندې عمل کول واجب دي، په سننو باندې عمل کول سنت دي، په مستحباتو باندې عمل کول مستحب دي. د فرایضو ځان انوارات دي، د واجباتو ځان انوارات دي، د سننو ځان انوارات دي، د مستحباتو ځان انوارات دي. زما عزتمندو دا خپل دا زړه چې دی دا د ایمان او د اسلام د رڼا نه منور کوي. دا خپل زړه نوراني کوي. د زړه نوراني شو، سترګې نوراني شولې، غوږونه نوراني شو، ژبه نوراني شو، لاس او خپې نوراني شو. الله دې نه کړي زما عزتمندو زړه پلید دی، زړه خبیث دی، غوږونه پلید، سترګې پلیدې، ژبه پلیده، لاس او خپې پلید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ارشاد فرمایلی دي زما عزتمندو چې دا ژبه چې ده دا سمسای ده، زړه چې دی دا کټوای ده، ژبه مجبوره ده. زما عزتمندو د پاک نه پاکې خبرې کېږي، د ګانداړه نه ګانده خبرې کېږي. کوم یو سړی اړه پاکي خدای خیر وکړي داسې ښکلې خبرې دا د دړه پاک دی. الله دې نه کړي یو بنده اړه ګانده دی نو ژبه وایي زه مجبوره یم، زړه ګانده دی نو زما عزتمندو د ګانده شي نه ګانده شی راوځي، پاک شي نه پاک شی راوځي. نو داسې کارو کې زما عزتمندو چې معلومات چې دي دا د نجات لپاره کافي نه دي. معلومات شیطان ته څومره
يهود نصارى تصمر معلومات ورطا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سشو زیدو عنادو مخالفتو توقیوی مسخریوی مزاقو دوما سرمایه زمای عزتمندو د نفس او د شیطان په لاس کې ویلي شوله د مر فرشتې راورسېدې ای تعالی بدبخت د ماده ټیم دې ختم شو اصحاب دا وخت کې سترګې د الله په دشمنۍ کې غوږونه د الله په دشمنۍ کې ژبه د الله په دشمنۍ کې لاس شپې د الله په دشمنۍ کې ډاکو یو ډاکو لاړي شرابي و شرابي لاړي مشرک وی مشرک لاړي کافر وی او کافر لاړي فاسق وی او فاسق لاړي زما عزتمندو دنیای تباہ او آخرت تباہ چونکه حضرت صاحب په وینا باندې د بار بار اصرار او میاش مخکې ټیم هغه څه ته زما پیرانه وا د اختر مخه وا بلمانه را روان دي زما په کې نن یو مقتدی وفات شو وروسته ما ته خبر راغی پاچا اکبر مې دنیا نه لاړ زموږ رشته دار او زموږ د کور والا سکه د تر زوی دا دنیا زندگی نه لیکن د حضرت صاحب غبار بر اصرار ساتو د خلق مینا ساتو د خلق عقیدت ساتو خلق محبت د علماء سره د صلحاء سره د بزرګانو سره د دې غم راغسته ما استاسو د انتظار د غړې غم راغسته ما چې بابا جی سم نصیر را روان دي بابا جی چې په یو زمانه کې تیروته د صدا الله ولی کامل موږ داغه درجه ته کوم ځای رسیدې شو او پاک پروردګار دې مونږه تاسو د خپل د مشرانو صحیح یا نشي وګورئ د دې وجه نه زما عزتمندو الله پاک راوښتو دا په زندګۍ کې دا اول قدم دی چې دې ته موږ الله پاک راوښتو پاک پروردګار دې دا راتل زمونږ اساسو د اجتماع زمونږ اساسو د ختم القرآن زمونږ اساسو یو بل سره ملاقات دا د الله پاک محض د خپل د رضا ذریعه وګرځي د خپل د محبت ذریعه وګرځي د خپل زما عزتمندو د عشق او د ملاقات ذریعه وګرځي زما عزتمندو ما اساسو په محض قرآن کریم یو آیات کریمه تلاوت کړې الله پاک ارشاد فرمایي چې په دې ورځ د قیامت باندې بس او برما هر یو ډاره خپل امام سره د هر یو ډېر خپل یو امامي یوم ندعو كل اناس بامامهم دا غیر رسول الله عزتمندو استاد عمر د سرمایي مکمل ریکارډ را روان دي استاد 1500 کالو ریکارډ استاد شپېتو کالو ریکارډ استاد اتیاو کالو ریکارډ استاد شپږو شلو کالو ریکارډ استاد عمر د سرمایي مکمل ریکارډ ته غاړې ته را روان دي دا یادو ساته زما عزتمندو ښه کارونه کوئ د ښو کارونو ښه نتیجه ده په دنیا کې هم په آخرت کې هم بدو کارونو ځان ساتئ د بدو کارونو بده نتیجه ده په دنیا کې هم په آخرت کې هم زما عزتمندو د عمر سرمایه ستا مکمل ریکارډ صفا راوښوده الله جل وعلا شانه زما عزتمندو عملنامه په ښي لاس کې میلاو شول الله پاک دې زموږ ستاسو ټول عملنامې په ښي لاس کې میلاو شاته چې عملنامه په ښي لاس کې میلاو شوله دی به د خپله د عملنامه په خپله لولي او الله جل وعلا شانه زما عزتمندو ذره په ذره په چا باندې ظلم نه کوي ښه که ظلم کوي ته ځان سره په خپله کوي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بنده تدي فراشا دا بنده بدا الله بمخوضي زما بنده ساد عمر د سمې ریکارډ مو سره دا سره سار جسد مو سره دا ټک شوی دی د کرام کاتبین يعلمون ما تفعلون دا مخفل عملنامه دوست مخفل لولا دا پاڼې وکولاو شي ښي طرف ته ستا عملنامه کولاو ګس طرف ته ستا عملنامه کولاو مخې ته ستا عملنامه کولاو اقرأ کتابک
دې کې دا عملنامه زما عزتمنو دا پاڼې ورته الله پاک ګولو کې که نه وي تلوله دې کې یو څو پاڼې ولولي که نه هغه ټولې پاڼې د زنا کفر شرک لواطت ظلم بغاوت عداوت معصیت نافرمانی پردی مال ناچ او ګډه د ګناهونو په جاخو کې د الله مخې ته لاړې هر پاڼه ستا د ګناه نه ډکه ده نو زما عزتمنو چې دی کله دا پاڼې شروع کړي نو یا الله پاک ورته ارشاد وکړي زما بدبخته بنده ما خو د باندې ظلم نه دی کړی وی نه وی زما فرشتو خو د باندې ظلم نه دی کړی وی نه نور ولله ته نور ولله اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا زما عزتمندو چې خپل عملنامو سره باندې گزاره وکړي پکا او سچا توبه وباسئ او دا ګناهونه هټاو میټاو کوي ولې دا د مخې لاره روان دي ستا هر پاڼه د ګناه نه ډکه ده اوس توبه وباسه وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون الله ته رجوع کوي الله ته رجوع کوي الله لاره شي الله سره روغه جوړه صلح وکړي ته الله بنده قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لا تجوز خفشي بزما د زوی نه فرمانه د پسې دا دروازې بند کوي مور چې د زوی نه خفشه د لور نه خفشه زما عزتمنو دروازې له بعد تو واسي او چې زما دروازې ته د بند وي نه فرمانه دي تا ته پلار دروازې بندې تا ته مور دروازې بندې د نه فرمانه په صورت کې زما عزتمنو الله جل وعلا شانه دې دنیا ته راغلی هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون دا الله خوریا دا الله سکیا دا الله اغوندې دا الله په حکومت کې پاتې کېږي عالم جبروت عالم ملکوت اے دا الله بدبخت بنده ته بیا خپل الله خفه کوي ته دا الله نه باغي ته دا الله نه تخسي ته دا الله نه پټېږي ته دا الله سره جنګ کوي هې زما عزتمن خپل الله سره جنګ مه کوئ الله سره پرځول مه کوئ دی الله له رواني ليقبل الله روانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الله سره جنگ سره الله سره جنگ لري چې الله دې موږ قضا کوي دوی څه قضا کو الله دې سره شراب مس کوي ز سکم الله دې زنا کوي دوی ز کوم الله دې پردیس مکه ملاندې کوي دوی ز لاندې کوم الله دې ناچ او غډام کوي دوی ز کوم دا جنگ نه دی الله یو څه ته بل سوای دا الله رسول یو څه ته بل دا جنگ نه دی الله سره جنگ کوي زما عزتمندو د سترګو عمل سترګو ته واپس کیږي د غوږونو عمل غوږونو ته واپس کیږي د جبې عمل جبې ته واپس کیږي شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي د لاس عمل لاس واپس کیږي د خپل عمل خپل ته واپس په دنیا کې او په آخرت کې و زما عزتمندو یوم ندعو کل اناس بإمام د دې امام نه څوک مراد دی بعض علماء کرام فرمایي د دې امام نه مراد انبیاء دي انی جاعلک للناس اماما تمام پیغمبران به الله پاک د حشر په میدان راوبري آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام شعیب علیه السلام زما عزتمندو د 15 پیغمبرانو نومونه په قرآن کې الله پاک ذکر کړی دي د 15 پیغمبرانو انور 1,24,000 یا 2,24,000 نس قطعی نه دی یا تو کم پکې وای دا پیغمبران الله پاک زموږ تاسو د جسمانی تربیت لپاره د روحاني تربیت لپاره الله پاک را لګیلی زما عزتمند آدم علیه السلام نه الله پاک ته پوښتنه کی چې تما پیغمبر لګلې وستا اولاد تعالی څه جواب راکړ زما عزتمند نوح علیه السلام نه الله پاک ته پوښتنه کی چې تما پیغمبر لګلې وستا امت تعالی څه جواب راکړ ماذا اجبتم زما عزتمندو د تمام پیغمبرانو په الله پاک تاسو کې ترتیب ور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک راوبري چې تما اخري پیغمبر لګلې وي
آخری پروگرام، آخری امت، آخری کتاب ستا امت تعالی سے جواب راکړه. بعض علماء کرام فرمایي چې د دې امام نه مراد د انبیا دي. بعض علماء کرام فرمایي چې د دې امام نه مراد زما عزتمندو هغه کتابونه دي: تورات، انجیل، زبور، قرآن. یا اهل التورات ویا اهل الانجیل ویا اهل الزبور ویا اهل القرآن. اے تورات والو تاسو راشئ، ما ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره تورات رالېږلی و، تاسو په خپل تورات باندې څومره عمل کړی دی. اے د انجیل والو تاسو راشئ، ما ستاسو د دنیا د آخرت د کامیابۍ دپاره انجیل رالېږلی و، تاسو په خپل انجیل باندې څومره عمل کړی دی. اے زبور تاسو راشئ، ما ستاسو د دنیا د آخرت د کامیابۍ دپاره زبور مبارک کتاب رالېږلی و، تاسو په هغې باندې څومره عمل کړی دی. یا اهل القرآن، اے قرآن والو تاسو راشئ، ما ستاسو د دنیا د آخرت د کامیابۍ دپاره دا قرآن رالېږلی و، تاسو په خپل قرآن باندې څومره عمل کړی دی. د دې امام نه مراد زما عزتمندو دا کتابونه دي. بعض علماء کرام فرمایي چې د دې امام نه مراد زما عزتمندو د قوم مشران دي. حضرت علی عطا نشاد فرمایي لیډران، چیرمنان، وزیر اعظم، زما عزتمندو وزیر اعلی چې ته ما د قوم مشر جوړ کړی وي، تا د خپل د رعیت په څه شي اړولی، په خیر دې اړولی او په شر دې اړولی. زما عزتمندو باقاعده د دې مشرانو نه الله پاک تپوس کوي. ها څلورم زما عزتمندو تفسیر کې لیکلي چې څلورم تفسیر د امام چې دی هغه مراد خپل اعمال دي. خپل اعمال دي، هر عمل د لارې مل دی. د قیامت په ورځ باندې د الله مخې ته خلق روان دي. زما عزتمندو وینېکاري به مخې راشي. دا درس و تدریس، ذکر و اذکار، دعوت او تبلیغ، حج او عمرې، ساده صدقې، زما عزتمندو ساده اوابین، ستا الله ته جړاګانې، ستا پنځه وخته لمونځ، ستا زکات، دا تمام اعمال به د انسان مخې ته راشي. هره نیکي به تا له زیری راکوي. مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه. چې ته د حشر میدان ته رالې، هره نیکي به ستا مخې ته راځي او تا له به زیری راکوي. مخکې به دا نیکي او ورپسې به دې د جنت دروازو ته ورسوي. امام شو که نه شو؟ امام شو که نه؟ مخکې نیک عمل دی، ورپسې ته د جنت دروازو ته ورسولي. الله دې نیکي، الله دې نیکي. زما عزتمندو یو بنده د الله مخې ته روان دی، د ګناهونو په جاخو کې لاړ. زما عزتمندو مخې له ګناهونو راغله. یکه دا خو هغه زنا دي، دا خو ګډا ده، دا خو هغه شراب دي، دا خو د هلکانو جنکو یارانۍ دي، دا خو پردی مال دی. زما عزتمندو دا ګناهونه د انسان مخې له راغله. ته به د ګناه نه تښتې. دا ګناه به تا ته وي په دنیا کې په ته ما سور روان وي. تا له آخرت ایرو، تا له جنت ایرو، تا له دوزخ ایرو، تا له الله ایرو. ته زما نه نن تښتې. زما عزتمندو دا صحیح حدیث دی بلې. هر ګناه به دې سر ته خېږي. یو نه، دوه نه، ستا د عمر سرمایه د نفس د شیطان په لاس کې ویلې شوله. ها زما عزتمندو وروڼو، هر ګناه به دې سر ته خېږي، هر ګناه به دې سر ته خېږي، هر ګناه به دې سر ته خېږي. مخکې به دا ګناه وي، ورپسې به دې د جهنم دروازو ته به دې ورسي. امام شو که نه شو؟ یوم ندعو کل اناس بامامهم. زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څلور منټه، پنځه منټه پاتې چې ما رأیتو مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما د دوزخ په شان خوفناکه بلا لیدلې نه ده چې د هغې تخلیدونکي په خوا کې خوب دی. اما د جنت په شان ښایسته منظر لیدلی دی چې د هغې طالب په خوا کې خوب دی. اے غیور مسلمانانو، نارینه او زنانو، یو اعلان واورئ. دا دنیا کې دا د غفلت میدان نه دی، دا د لهو لعب میدان نه دی، دا د آخرت د تیارۍ میدان دی. راشئ زما عزتمندو، دا د ایمان د راوړو میدان دی، دا د نفس د تزکیې میدان دی، دا د قلوبو د تزکیې میدان دی. ځان پاک کړئ، ځان پاک کړئ، ځان پاک کړئ. پاک الله له پاک لاړ شئ، پاک الله له د ګناهونو په جاغو کې مزه. د الله بنده بیا به ځان کدن کې ارمانونه کوي، وخت به دمه لیدلی. راشئ زما عزتمندو، دا فانی دنیا کې ده، په دې کې خپل الله رضا کوي، توبه وباسئ، الله ته رجوع کوي. دا د غفلت میدان نه دی. که د جنت طلب غواړئ، د جنت طلب غواړئ، اوس راپاڅئ.
وس را پاشي د هغه ښکلي جنت طرف د اوس نه وکړئ. دا د ایمان اسلام تقاضې دي. د ایمان اسلام په اواز پسې روان شئ. د ایمان اسلام مطالبې سنبال کړئ. د ایمان اسلام تقاضې سنبال کړئ. د ایمان اسلام په اواز پسې روان شئ. حضر دی، سفر دی، مرض دی، صحت دی، جلوت دی، خلوت دی، مالداري د غریبي د سړیا د نفس د شیطان په اواز پسې مزه ها تباه کېږي. ما خو د جهنم په شان خوفناکه بلا لیدلې نه ده چې د هغې تښتېدونکي په خوا کې خوب دی. ته چې کوم دی د جهنم نه تښتې او د جهنم نه تېښته غواړې خو دنیا کې په خواږه خوب دی. دا د جهنم د اوس کوره چې د ځانه اوس ته پکه ها په پک او سچا توبې سره ما د جنت په شان ښایسته منظر لیدلی دی چې د هغې تعریف په خواږه خوب دی. که د جنت طلب کوئ نو زما عزتمند اوس را پاسئ، اوس را پاسئ. دا هغه ښکلي جنت طلب د اوس را وکئ. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. دا جنت څه لري نه دی، دا دوزخ څه لري نه دی. دا ستا د سترګو د پټېدو انتظار دی، ستا د سترګو د پټېدو انتظار دی. سترګې دې پټې شولې. زما عزتمند ته نیک عمله وي، ته نیکوکار وي، ته پک او سچه مسلمان وي. زما عزتمند ورونو جنت دې په مخه دی، خوشحالیانې دې په مخه دي، اکرام دې په مخه دی، انعام دې په مخه دی. د جنت سره دې تعلق جوړ شو. ها مزید الله دې کې، الله دې کې. زما عزتمندو د عمر سروې د ختمه شوله. زما عزتمند ورونو د عمر فرشتې راورسېدې او په دغه وخت کې ته د الله سره په جنګ وي. ډاکو یو ډاکو لاړي، زناکار یو زناکار لاړي، شرابي یو شرابي لاړي، بدفعله یو بدفعله لاړي. څه غواړې د په ځان باندې کې دنیا دې تباه ده، آخرت دې تباه دی. ستا د سترګو د پټېدو انتظار دی. زما عزتمندو سترګې دې پټې شوې، عقاب دې په مخه دی، جهنم دې په مخه دی، عذاب دې په مخه دی. الله پاک دې موږ تاسو د دې نه وساتي. کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. جن کا زندگی محمود، ان کا موت بھی محمود، ان کا نشر بھی محمود، ان کا حشر بھی محمود. جن کا زندگی قبیح ہو، خبیث ہو، ان کا موت بھی قبیح، ان کا حشر بھی قبیح، ان کا نشر بھی قبیح. کما تعیشون تموتون. دا حاجی عبدالرحمن صاحب تصویر ما سره دا پرتی دي. دا پر یوون کې ما سره ماته ملو شي. حاجی عبدالرحمن صاحب زما دو ملاقاتونو په کمره کې درنه وشو. विदा से कारू गए वे हमारा पैगामात लोगों को पहुंचा दो कि इंसान की जिंदगी के 6 सफर है, मिट्टी से लेकर खमीर तक, खमीर से लेकर पुश तक, पुश से लेकर आलम रहम तक, आलम रहम से लेकर आलमी दुनिया तक, आलमी दुनिया से लेकर आलमी बरज़ख तक, आलमी बरज़ख से लेकर आलम आखिरत तक, आलम आखिरत से लेकर या जन्नत या जहन्नम. सुनो भाई, ईमान के मेहनत के 4 लाइन है: सुनने की मेहनत, सोचने की मेहनत, बोलने की मेहनत, मानने की मेहनत. या जिसम की बेगामात है. सुनने की मेहनत, तालीम और तालुम और दर्स और तदरीस. अल्हम्दुलिल्लाह दाल ईमान आवाज है, दाल ईमान अनवारात थी. मगर तासुर आज वशु अल्हम्दुलिल्लाह. सुनने की मेहनत, सोचने की मेहनत, जिक्र और अज़कार. या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा. अल्लाह मुझे दे वाला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. ए जमा बंदा कता से दुनिया की याद कर, आखिरत की वजह से याद कर. ए जमा बंदा कता से खुशहाली की याद कर, पता हम रवान दे गम की वजह से याद कर. ए जमा बंदा कता से मालदारी की याद कर, पता गरीबी रवान दा गरीबी की वजह से याद कर. ए जमा बंदा कता से सेहत की याद कर, पता मरज रवान दे मरज की वजह से याद. अल्लाह की तरफ से मकाफात ऐलान दे, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून. बोलने की मेहनत, दावत और तबलीग, दावत और तबलीग. मांगने की मेहनत, दुआ. दाद ईमान मेहनत नदी. हाँ दाद ईमान लेनु नदी. ईमान कामिल शो, ईमान दरजे कमाल तौरसी, यकीन दे कामिल शो, अमल दे कामिल शो, दुआ दे कामिल शो. ईमान दे नाक़िस से, ईमान दे नम गड़े रे, दुआ दे तनु यकीन दे नम गड़े रे, अमल दे नम गड़े रे, दुआ दे नम गड़े रे. कफल ईमान दरजे कमाल तौर सवाल वाड़ाई. जो ज़मान ईमान दरजे कमाल तौरसे, तुम्हारे तनु इल्म उकाई, इल्म मन अमल उकाई. आदा अमल नरुस दी ईमान और इस्लाम हाल संभाल कई. दी ईमान और इस्लाम हाल संभाल कर सरिया. हमारे दत्मंदो दीमान इस्लाम का आवाज पर से रवान शाह दद्वारा दी मुसलमानीना रियाव दी सालिक तोरा दी मुसलमानीना रियावारे जिगदरी चेरे मुसलमानीना यावारा दी दकार दी करूर मुसलमानीना वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन. खाना काबीर दरवाज़ों पर महमद जरा से कमाल ने रे. आज के हाजियान यार यहाँ जरा से कमाल ने रे. इलाही अब्दुकल असी अताका मुक़र्रम बिज़ुनुबी वक़द दआका व इन तग़फिर फ़अंत लिज़ाका अहलुन व इन तरुद फ़मयरहम सिवाका. अल्लाह सा दरवाज़े राग़ल जो माफ़ का कतब माफ़ दे ज़ोक दे जब वो रहम के बल न वर्ष दे न बल दर्श दे न बल अल्लाह दे न बल दरबार से. अल्लाह माफ़ करे
زبان دا زما د راغلي حلال ما دې لګولې زما د کور نه چاپېره ګرځي حجر اسود چې کوم دی ښکلی منتظم پټۍ دې رسېدي ځه زما عزتمندو خو چې کله ته د حج نه واپس شولې عمرې نه واپس شولې سې روزې نه واپس شولې د شیرې نه واپس شولې د کال نه واپس شولې او په دې لارو کوڅو کې ښایسته ګناه سمخ له راغی د هلکانو په صورت کې د جنکو په صورت کې د حرامو په صورت کې د بغاوت او د عداوت په صورت کې ستا د جړه پته به د دې ګناه په مخه لګي ستا د جړه پته ستا د صحیح مسلمانۍ پته به د دې ګناه په مخه لګي زما عزتمندو هر ګناه نه ځان ساتئ د هرې نیکۍ ته لاس اچوئ د الله رضا په عباداتو کې پټه ده د الله قهر و غضب په ګناهونو کې پټ دی زما عزتمند وروڼو هرې نیکۍ ته لاس اچوئ د هر ګناه نه ځان ساتئ زموږ د سفر ګاډی تیار دی زموږ د سفر ګاډی تیار دی انجن سټارټ دی روانېږي د وطنه توخه راواخلې مسافرو توخه راواخلې مسافرو په مخ دي زموږ ډېر سخت سخت منزلونه دا عریضی وطن نه روانګي ده دا عریضی وطن نه روانګي ده صحیح مسلمان شه چې باندې کې ارمانونه او وطن اصلي زموږ جنت دی وطن اصلي زموږ جنت دی خدای په طلب غواړي د سخت سخت محنتونه د دنیا دواړه دي ژوندون دی څوک په ترا چې څوک د رخصتونه څوک را روان دي څوک روان دي 15 لاکه خلک د ورځې مري 60 ټپ یوړو 70 یوړو ګاډو یوړو عمر ګاډي ورخت زما ځاتون دفتر په هغه ورځ شپو کې شپه کسان پکې دی کورم دي زما عزتمندو 60 ټوپک یوړو 60 ټپ یوړو زما عزتمندو ولكن اکثرهم لا يعلمون ولكن اکثرهم لا يعقلون ولكن اکثرهم يجهلون اکثر بغاوت عداوت او معصیت نه فرمانی په دې کې د خلق د الله مخې الله زما عزتمندو د دنیا دواړه دي ژوندون دي څوک په درا چې څوک د رخصتونه د دنیا عمر زر تیریږي بادشاه ښکلي وختونه او د دنیا عمر تیز دوران دی 50 ارزان دی څوک د کړي چتاینه ظلمو د یو بل نظارېږي ما د محفل یاران دي چې پناه شو او مخلوق یو بل نظارېږي عمر د جمعې مازدیګر دی تیر بشي او عمر د جمعې مازدیګر دی خلق وختي کوي ماښام بشي نه وخته کېږي درنه اوس راوګرځئ الکه ګل د دنیا باغ ته راغلی اما خندلې قدرې نو خزان راغی ازه پټۍ د ګلشن ګل شوې نو ما او ما بها لیدلې نو خزان راغی او ما مختله په غټ کتلې نو چې دا مې د اولې شپې ناوې دی او سړي مکان جوړ کړی او غټ ښکلی رنګ یې ور کړی چې کمرې ته دننه شو د خوشحالۍ ناټه ټیک شو یا الله زما عزتمندو لکه ګل د دنیا باغ ته راغلی او ما خندلې قدرې نو خزان راغی ازه غوټۍ د ګلشن ګل شوې نو ما او ما بها لیدلې نو چې خزان راغی او ما مختله په غټ کتلې نو ای مرګیا بسا د دوی پیغام راغی او مرګیا دومره صبر وکړه اوس مې ځواني ده وایي پړې مې د بېشمار ارمانونه او مرګیا دومره صبر وکړه وایي زه د ګلونو باغ ته اوس راغلی یم د ګل شکور دې مرګی نه پرېږدي زما عزتمنده د دنیا عمر د زانګو دی او څوک پرې لا زانګ یې په چا اوښتې د لړونه چالو نشلیږي زما زیر سنډاکای نه د دنیا د عمر په لړ دل ته رالمه پته نه لګي زما عزتمندو حادثتي دور دی ګنټه بعد څه پیښیږي 2 غنټې بعد څه پیښیږي زما عزتمندو دا مستقبل انتظار وکړئ چې په کوم مستقبل خلق کامیاب د الله مخې راتللی دا مستقبل انتظار مه کوئ زما عزتمندو وذکرهم بایام الله دلیل لاندې لیکلي دا مستقبل انتظار مه کوئ چې په کوم مستقبل خلق په چیخه بوکاره په ژړا ولا د الله مخې راتللی الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان کې الله پاک زموږ سب د ایمان د جان د مال د مال د اولاد حفاظت وکړي څومره کسان چې مریضان هغو ته الله پاک شفا اجرا صحت کامل نصیب کړي دې مدرسې سره چې چا تعاون وکړو د با عزتمندو الله پاک د هغوی له نعم البدل په دنیا کې عمر کې او په آخرت عمر کې او الله پاک دې د حلال اوبو پاتیا کړي او الله پاک دې د حلال مال دروازې کولو کړي د حلال رزق دروازې کولو کړي اوس دعا وکړو